الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دا ټول ملګري په شوق سره درود شریف وایي. قابل صد افتخار و تعظیم د ختم قرآن په دې مبارک مجلس کې موجود حضرات علماء کرام، قرآن حضرات، د ناوګي د کلی او خوش علاقې او مضافات سره تعلق لرونکو مشرانو، د مدرسه تعلیم القرآن محتمم مدرسین، منتظمین او ګلالي طلبه کرام، ډېره د خوشاله خبره ده چې زمونږ استاسو دا مجلس او زمونږ استاسو دی وخت دا ناستا دا په یو عظیم نسبت سره کېږي. مونږه تاسو په دې جذبه او ولوله سره راغلي یو د کوره چې نن د ناوګۍ په جنازګاه کې یو طرف ته زمونږ د خپلو بچو ماشومانو د ختم قرآن پروګرام هم دی، ورسره د ما د خیال مطابق د جنازګاه کې سره ماته دا مخامخ پم ښکاره شو، د دې نه ماته دا اندازه ولګېده او بار یو کټ پروت دی، د هغې نه ماته اندازه ولګېده چې دلته کې ستاسو د کلي دا ملګري په دې جنازګاه د پاسه یا یو طرف ته دی کې د مدرسې افتتاح کول غواړي. تاسو ټول به خوشاله یې که نه جي؟ څو خوشحالي لاسد دی، الله دې وله وجود ورکړي. محترمو، زما خوږ ملګري حضرت مولانا زرین شاه صاحب تشریف فرمالی چې هغې بهترین مقرر هم دی، ښکلي عالم دین هم دی. انشاءالله هغې به د قرآن د عظمت او د قرآن د فضایلو په حوالې سره تاسو ته انشاءالله خبرې ترې کوي. ضرور صرف تاسو ته دوه خبرې کومه. یوه خبره ورونو، تاسو ته زمونږ ستاسو په دې ملک کې تاسو الحمدلله وینئ چې په دې مختلف وختونو کې مختلف مکاتب او مدارس زمونږ استادو د لپاره پروګرامات کې موږ راغواړي. کله د بخاری شریف ختمي،
کله ختم قرآن وي کله یو بل پروګرام چې هغې کې مونږ تاسو ته زحمت راکړي او مونږ راغواړي مونږ جمع کېږو. یو ورونو زه تاسو ته په ساده الفاظو کې دا خبره کېدم چې زمونږ ستاسو په دې ملک کې چې الحمدلله دا یو اسلامي او مرکزي او بنیادی ملک ته د دنیا په اعتبار په دې کې د علماء کرام الحمدلله خپل بساط او وس مطابق مدارس چلي. د دې مدرسو په دې ملک کې کم کردار دی دې حوالې سره به زه ستاسو مخې ته یو خبره کېږدم. بل زما محترمو د ختم نبوت په حوالې سره زمونږ په دې علاقه کې نن سبا مونږ پروګرامونه کوو. مخکې ستاسو ناوګۍ کې پروګرام شو، بیا کوګا کې شو، کته خانانو ډېرې کې پروګرام شو. سبا نه بل ورځ انشاءالله ستاسو په دې بوډاګټ کې پروګرام دی. دا پروګرامات د ختم نبوت چې کېږي علما سره د مصروفیاتو مونږ تاسو دې پروګرامونو ته راغواړي. دا ختم نبوت څه شی دی او د دې پروګرامونو څومره اهمیت دی دې حوالې سره به تاسو ته خبر وکړم. الله دې زموږ ستاسو مخ ته خبره راوړي. مونږ تاسو پروګرام کې اکثر کینو خو زموږ مزاج دا دی چې موږ وایو چې مولوي صاحب داسې چې کم دی نو پرجوش تقریر وکړي او داسې چې کم دی نو ولولانګیز خبرې وکړي چې زمونږ چې کم دی نه دماغ په کولو شي. خو په آخر کې چې بیا کله څوک تپوس کوي چې مولوي صاحب څه ویل دي نو بیا پوره زموږ دماغ په کار نه کوي پوهېږو نه. بیا د دې وجې وروڼو مونږ تاسو چې کله دیني محفل کې کینو نو مونږ تاسو سنجیدګۍ سره خبره اخلو. اذان په یو خبره باندې پوهې کوو چې بهې دا مدرسو نه راجمع شوي دي دا علما ناست دي. مونږ تاسو ته چې کوم دی پروګرام یې چې کوم دی نو جوړ کړی دی چې دې څه مقصد دی. محترم مسلمانانو وروڼو دې باندې هر انسان پوهې دی چې دا تعلیم او علم دا د انسان حق دی. دا یو بنیادي چیز دی. لمونږ د دې نه انکار نه کوو چې زمونږ د ملک واکداران زمونږ ستاسو د بچو د تعلیم دپاره مونږ تاسو ته ادارې جوړې کړې دي د هغې او نتیجه کال پس راځي. خو زه به تاسو ته دا وایم وروڼو چې د سرکار په حوالې سره کوم پروګرامات زمونږ د تعلیم په میدان کې روان دي د هغې نتایج د هغې دننه ماحول د هغې چې کوم دی پروګرام هغه هم د دې مسلمانانو مخې ته دی. او بیا زمونږ ستاسو د علم او د تعلیم په میدان کې زمونږ ستاسو علماء کرام اپنے مدد آپ کے تحت دینی ادارے چلے او په سوونو نه په زرګونو او په لکونو طلبه هغې کې سبق وي د هغې هغه ماحول د هغې پروګرام د هغې انتظامات او د هغې آخر کې سالانه نتیجه هم دا د ټول قوم مخې ته راځي. الحمدلله د ناوګۍ مسلمانان دا تعلیم یافته خلک دی ادي په خبره باندې ښه پوهېږي. ستاسو مطالعه ډېره ده. تاسو وګورئ چې که دا دنیا په سطح باندې موږ د خپل ملک د تعلیم په حوالې سره وګورو نو وروڼو زمونږ اسلامي جمهوریه پاکستان په ټوله دنیا کې د تعلیم په میدان کې په 132 نمبر کې روان دی. په خبره پوهېږئ که نه وروڼو؟ خو په دې ملک کې علما چې کوم کار کوي او مدرسې چلوي او په دیني اعتبار سره دی د تعلیم په میدان کې روان دي نو په ټوله دنیا کې چې څومره د قرآن او د حدیث خدمت کیږي نو وروڼو پاکستان په دې میدان کې 1 نمبر کې روان دی. ټول وایي الحمدلله ثم الحمدلله. ستاسو علم کې ویایي یا نه؟ محترمو په 2014 کې یو کنونشن په جده کې شو
او د تمام اسلامي نړۍ ممالک هغه کې شاملو او هر یو ملک خپل کارګزاري بیان کوله. ورونو د الله په فضل او کرم سره زمونږ د پاکستان نمائندگان چې دلته موجودو او کله ورونو کارګزاري بیان شوه الحمدلله او ثم الحمدلله زمونږ د پاکستان نمائنده مولانا حلیف جالندری صاحب ته عالمی ایوارډ په جنت کې میلاو شو چې پاکستان یو داسې واحد ملک دی چې د پاکستان علما او عوام هغې د قرآن خدمت کې 1 نمبر دی ټول الحمدلله. نه په بجټ کې څه شته نه د حکومت د طرف نه تعاون شته هیڅ نشته. زمونږ د دې ملک یو بورډ وفاق المدارس هغې د خپل قوم ته په یو کال کې په تېر شوي کال کې 78568 د قرآن حافظان ورکړي او 35000 د قرآن علما ورکړي دي. ورونو دا د علماو کردار دی دا د علماو پوزیشن دی. دنه تربیت ته وګوره زما ستا بچې یو سرکاري ادارې ته ځي د عدنان واله ته 14 پورې 19 کاله تېرې یا چې لسم پاس یو 19 کاله تېر کړي د هغه پوزیشن ته وګوره اسلامي حوالې سره. او زما بچې چې ما مدرسې ته لېږلي دي او 8 کاله مدرسه کې تېر کړو الحمدلله د اسلام د رنګ په حوالې سره د هغه باندې سوچ کوه د ځمکې نه تر اسمانه پورې څومره فرق دی دومره به دې دواړو کې چې همدې تا ته فرق په نظر راسي. د تربیت په حوالې سره الحمدلله د دې علماو په دې مدارسو کې یو کردار دی. او بیا ورونو دا تربیت سره سره د تعلیم په حوالې سره الحمدلله زموږ د علماو یو کردار دی. د دې وجې نه موږ ټولو مسلمانانو ته وایو چې مدارس دا زموږ خیرخوا دي دا علما دا زموږ خیرخوا دي. ورشه په ټوله دنیا کې وګرځئ د پاکستان داسې علاقې شته چې هغې ته نن تاریخه پورې حکومت سره د وسایلو هلته سکول نه دی کولاو کړی او هغه چوپالونو ته چې بلوچستان ته او سند ته تللی شي نو هلته کې به طلبا وي یو چوپال یو صبر به یې جوړ کړي او د هغې د لاندې به طلبا وي او یو عالم به ورته درس کوي چې ته ته تپوس کې ته د کوم ځای لپاره وې وایي زه د نیوټن د کراچۍ د مدرسې لپاره وم. خو دا پرېږده ورونو الحمدلله زمونږ د پاکستان د مدارسو فضلا هغې د افریقې په جنګلاتو کې هغې په استنبول کې او په یورپ کې هغې په امریکا کې او واشنګټن کې هغه مدرسې چلی چې د دې ځای نه خلک لرې شي نو حیران شي ورته. زه به تاسو ته معمولي کارګزاري بیان کړم. د دې کوګا عبداللطیف کوم یو تبلیغي دی ما ته خبره کوله وی مونږ افریقې ته لاړو خو مونږ چې افریقې ته کړلو نو یو ځای ته مونږ لاړو هلته کې هغه ښار ډېر لوی ښار و وی هغه ښار کې مونږ ته چا وویل چې دلته یو لوی شیخ ته په دې افریقا کې او د پاکستان ډېر لوی د دین خدمت کوي. وی مونږ خواهش پیدا شو چې ملاقات ورسره وکړو. وی مونږ چې کله لاړو وروڼو د هغه ښار کې په 1200 کلاله کې د هغه مدرسه وه په څومره کې جي په 1200 کلاله کې. او بیا مونږ د هغه سره ملاقات وکړو او په زرګونو طلبا ورسره وو د تمام عرب ممالکو د تمام یورپ د ممالکو او یو زبردست نظام ورسره وو. وی مونږ سره کله کېناستو او مونږ سره خبرې اترې وکړې. وی مونږ ته ویل چې تاسو له کوم ځای مونږ ته ویل مونږ د بونیر یو. وایي چې زه هم د صحابه سره تعلق ساتم. بیا خبرې اترې وشوې هغه د مولانا اعزاز الحق صاحب ورور مولانا رضا الحق صاحب چې الحمدلله دا یو کس تللی دی چې په ټوله افریقا باندې علاق ملک کې چې کوم دی هغه د دین خدمت کوي. ورونو دې پاکستان د مدرسې چې دي دې صرف زمونږ د پاکستان قوم نه بلکې ټوله دنیا نه خلق ورکړی دی الحمدلله. د صحابه یو بل عالم دی هغه چې کوم دی نو په امریکا کې یو زبردست مدرسه چلی او په امریکا کې هغه د دین خدمت کوي. ورونو د دې مدرسو په دې ملک کې یو کردار دی او د دې مدرسو په ټوله دنیا کې یو کردار دی. د دې وجې نن کومیډیا ورونو مونږ ته دا مدرسه دا په یو غلط شکل کې ښیي. ورونو دا غلطه خبره ده. الحمدلله زمونږ دا دیني مدارس دې مونږ علما راکړو
دې موږ له حافظان راکړو دې موږ یو درې ماحول راکړو او زه ته دا وایم نو خوشاله شئ ټول الحمدلله په 2004 کې زه د مدرسې نه کله راغلم نو زموږ په دې پوره بندن کې صرف چې کوم دي درې مدرسې وي یو د نور جلیل خان مدرسه تحفیظ القرآن امبینه کې یو د ضروري چې په جماعت کې او کاوری به سبق وي یو کته نګره کې صدیق الله مولوی صاحب په یو مدرسه کې چې کوم دی ورو ته سبق وي الحمدلله د دې علماو د مهنت برکتو ستاسو د مسلمانانو تعاون دی نن د تحصیل مندن په حواله سره د مدارس یو جال خور دی او سلويخ مدرسې دا د وفاق المدارس سره الحاق دي ټول الحمدلله او په یو مدرسه کې هر کال په دیرشي کال کې صرف په ګوګا یونین کونسل د مدرسونه 89 د قرآن حافظان پاره شوي وی مرض پڑھتا گیا وی جو دوا کی وی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے انہوں نے صرف علماء محنت دنے دا مسلمانان استاسوں سے کام دینا برکت دے استاسوں دعاگانی دی نمونگا میں انشاءاللہ عزم کو شمونگا میں انشاءاللہ دا اللہ دا دین دا چونائی دا بس یوا کو انشاءاللہ امون په مدرسې ان شاء الله نور سیوا کو او منډه تر لګو تاسو دا عوام را سره ملګری کنه وایي مدرسې به جوړو کنه جی مونږ هم نشو امون په قبرونو کېو مونږ له مونږ خدمت کړي ان شاء الله دا هغه ثواب مونږ تر راسي دویمه خبره ورونو وخت کم دی مولانا زموږ مهمان خصوصي محمد اکبر سیمون تشریف راوړل دی غیبا مفصل خطاب کی د ختم نبوت په حواله سره وځو خبره مفتی زنیشا سے تفریح دوا هغه ان شاء الله په دې موضوع باندې باسو کی تاسو خدمت کې درخواست دینو چې ټول تیرې را روان دي او هر طرف ته به دیني او لهر نه او هغه کې خصوصي طور خاص کر په دې وخت کې په مختلفو شکلونو کې فتنې دي او یو فتنه دا ډېر چې کوم دی د هوا په شان تیز را روانه ده چې هغه چې کوم دی قادیانیت دی زمونږه باطل قوتونه او یورپ او امریکا او برطانیه الکفر ملت واحده هغه چې د پاکستان په دې مذهبي اسلامي ملک د هر ادارې مشر دا مرزا غلام محمد قادیانی داغه ملګری او قادیانان شي موږ متوي چې نه دا اسلامي ملک دی په دې باندې زموږ مشرانو قرباني ورکړي دي زموږ مسلمانانو په تکلیفونو مشکلاتو سره هجرتونه کړې دي په دې ملک په آزادۍ کې دې کې زموږ د مشرانو ویني اداګي د سترګو وخی چې کم دینو ادا موجود دي ته شوی دي دې کې موږ قادیانان په دې ملک کې نه پریدو تاسو پرې درنو ها نه پریدو ان شاء الله موږ د خط نبوت په حواله سره چې کم ځای کې ان شاء الله پروګرامونه وګړو هغه به تاسو ټول تشریف راوړئ هغه کې وزن په دې خبره پوي کو چې عقیده ختم نبوت څه شی دی دا مرزا غلام محمد قادیانی څه شی دی او د نظریات دي او په دې وخت کې دا مسله څومره اهمه ده دې حواله سره ان شاء الله څومره پروګرامونه زموږ په دې علاقه کې کیږي زما دا امید ده چې ټول موږ به ان شاء الله هغه ته تشریف راوړي سبا نه بل ورځ تاسو ته ډیر نږدې په بوډاګټ کې ان شاء الله دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر انتظام ان شاء الله عظیم شان پروگرام دی زمون مشران وو تشریف راوړي ټول ملګر د دعوت ته ان شاء الله هغه تشریف راوړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین